په دویم ټي20 کې هم پاکستان په 21 رنزونو د نیوزیلند نه شکست خوړو. په 21 رنزونو باندې شکست خوړل په ټي20 کې دا یو غټ شکست دی. پاکستان خو په دې میچ کې ټونه پیله غټه غلطي دا وکړه چې ټاس یې وګټلو او بالینګ یې وشتو. لومبني میچ کې هم د چیزنګ کولو چې په چیزنګ باندې میچ بایلو. په دویم میچ کې هم د ټاس وګټلو او بالینګ دوباره وشتو. چونکې په کارو چې پیله بیټینګ کړو خو لومبني غټه غلطي دا و. په سکور کارت باندې هم خبره کو د پاکستان په فلاپ بیټینګ باندې هم خبره کو. یو بابر اعظم واحد په کریس باندې ولاړو خو هغه هم اینډ نو کو اننګز اختتام پذیر نو کو زرو شو میچ فینش نو کو جی. نو راځو په سکور کارت باندې خبره کو. تاسو له سایډ له سکرین باندې ښکاري نیوزیلند کړي 194 رنزونه په شل اورونو کې اته کلاړیان هم اوټ دي. سٹارټ کې خدا سره لګیږي چې کې د نیوزیلند نن 250 رنزونو کې ځکه نو اور تقریبا 100 رنزونه کړي په منونو اورونو کې دومره فاست سٹارټ هغه یشتلو. بیټینګ ته مونږ ګورو فین ایلن په 41 بالونو باندې 74 رنزونه کړي دي. کانوي په 15 بالونو باندې 20 رنزونه کړي دي. ویلیامسن 15 بال 26 چې دی بیا انجرډ شو ریټایرډ هارد شو. بیا ډیریل میچل 10 بال 17 گلین فیلپس 9 بال 13 چیپمن 9 بال 4 رنزونه صرف کړي. سانټنر 13 بال 25 د پکې اننګز کړي په اخر کې. ملنه 1 بال 0 ایسودی 2 بال 0 ټیم ساوتی 4 بال 5 رنز او بنسیاس چې کوم دیغه په 1 بال 1 رنز کړي دي. د پاکستان له طرف خراب بالینګ چې شوی دی هغه عباس افریدي کړي دی او عامر جمال کړي دی. عباس افریدي 2 وکټ هم اشتري خو 4 اور 40 رنزونه ور کړي دي. عامر جمال 4 اور 42 اور 2 یو وکټ هغه هم اشتري ده. شاهین افریدي نن لګزان بچ کړي 4 اور 30 خو وکټ یو هم نه دشتي. حارث روف 4 اور 38 3 وکټ اشتري دي. اسامه امیر 4 اور 39 یو ځل بیا فلاپ بالینګ د کړي دي. زه دا حیران یم چې دی ولې دله د دوباره چانس ولې ملاويږي. په ورلد کپ کې ناکامه ورلد کپ کې زیات میچونه موږ د دې اسامه امیر د لاسه بایللي دي. اوس دوباره په سکواډ کې شریک ته اوس دوباره د لومبني میچ مدد د لاسه موږ بایلو. دویم میچ مدد بیټینګ کې هم سن دي کړي دا ال راونډر د جدا سنگل راوند نه خو شاداب په شلی سي خو شاداب ولې ډراپ کولو. شاداب پکارو جی. اوس پر شو د پاکستان بیټینګ کې چریتا سو ګوري په 173 باندې ټوټل ټیم اوټ شوی دی او یو اور 3 بالونه ته هم پاتې شوی. تقریبا 3 بالونه ته پاتې شوی 19.3 کې د اننګز ختم شوی دی. سیم ایوب یو رنز کړي په 3 بالونو باندې. رضوان په 15 بالو باندې 2 رنزونه کړي. یو بابر اعظم په 66 رنزونه کړي په 43 بالونو باندې او فخر دمان په فاین اننګز کړي دي په 25 بالونو باندې 50 رنزونه کړي دي چې 15 چکې پکې شامل دي جی اور 3 چوکې د په اننګز کې شامل دي. بابر اعظم هم 2 چکی اور 9 چوکی وهلی دي. افتخار احمد فلاپ جی. اعظم خان فلاپ. عامر جمال 8 بال 9 شاهین افریدی 13 بال 22 عباس افریدی 5 بال 7 اسامه امیر بوتل 1 بال 0 حارث روف 3 بال 2 سوري بوتل می ولو خو نی ول پکار انسان غلط نوم نیشتل پکار خلینه مې وروته خو چلکه نشي کول نو خپل ځان ډراپ کا نه د پرچی باندې به تر کمه ته گیم کې خو چې گیم در نه کیږي لکه ریسټو کا بلکې د اړیله چانس ورکه. یو خو پاکستان کرکټ ټیم شاداب لري کو چونکه شاداب نه ډېر شاداب نه خو نه دی خو بیا هم د شاداب په ځای دی پر سکواډ کې ورچولې دی. راشه اوس د نیوزیلند بالینګ ګورئ. اډم مل نه 4 اور 33 سلور وکټ زبردست بالینګ د کړي. ټیم ساوتی سلور اورونه کړي 31 رنزونه 2 وکټ اشتري دي. میچل سانټنر 4 اور 47 ټون ایکسپنسیو بالینګ د کړي دي. بن سیرس 4 اور 28 2 وکټ ایسودی 4 اور 33 2 وکټ. نو پاکستان دا میچ هم د بیټینګ په وجه باندې بایلو. دا بیټینګ تاسو ګورئ د بابر اعظم او فخر دمان نه پس د بیټسمنان تاسو ګورئ. افتخار لو ګور اعظم خان بوتل سنگ لو ګور عامر جمال لو ګور شاهین افریدی عباس افریدی دا خو زه بالران دي خو عامر جمال اعظم خان افتخار دی په قسم نه لیکړو په نرانم فیل جی. نو د بیټینګ په وجه باندې یو خړو منی غلطي دی داو کا چې ټاس یو غټلو بالینګ وښتو. نو منی میچ کې دی هم دا غلطي کړي و دویم کې موکا اور نور بیټینګ هم تاسو وکړو فلاپ سکور کارت موکا ته چې بیټسمن پکې نه چلے بغیر د بابر اعظم او د رضوان. نو دا خو 11 کلاړیان پرفارم کوي البته میچ غټي ټي20 خدا سي گیم چې خو په هر بال باندې میچ چینج کې دی شي جی. نو دا اپډیټ سټوډیو رضیا تمنه جی. والسلام.